الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. انتهائی محترم اوریدونکو کتونکو ستاسو په علم کې را چې نن زمونږ او د وحدان صاحب د په منځ کې مناظره په مسله د استشفاء عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم سره ده. من مخکې صدرانو صاحبانو تاسو ته شرایط موضوع پوره تفصیلات واوروله. ستاسو مخې ته راوستل زه به اول نمبر کې دعوه او دعوی ته اول نمبر کې ما خپل دعوه دیو ته ورم کړله. همدغه ما سره په بل کاغذ لیکلی زه به څو وضاحتونه د خپل طرف نه وکړم او وحدان صاحب ته به درخواست وکړم چې زما خبرې به غور سره واوري چې ځکه د کومو خبرو زه وضاحت وکړم چې وروسته به د هغې په موږ باندې الزام ونه لګېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دعوه د اهلسنت والجماعت علماء دیوبند د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته د حاضرۍ په وخت کې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. سړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې ته ورشي، حج ته لاړ شي، عمرې ته لاړ شي، بیا مدینې منورې ته الله انسان ته توفیق ورکړي ورشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې ته چې ورشي هلته سلام عرض کړي. څنګه چې فقهای کرامو محدثینو دې ټولو سلام درخواست لیکلی دي، هلته سلام عرض کول لیکلی دي، دې سره د شفاعت درخواست عرض کول هم لیکلی دي. نو دغه ما ولیکل چې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. فقهای امت دا خبره مونږ د ځان نه کوو، فقهای امت ذمہ دار خلک چې کوم دي مونږ به ان شاء الله ورځ په دې کې د معتزلو غونته کې د خوارجو غونته کې خپل استدلالات نه کوو. کوم چې فقهاو لیکلي، کوم چې محدثینو لیکلي، کوم چې مفسرینو لیکلي دي هغه به وایو ان شاء الله. فقهای امت محدثینو او اکابرین دیوبند په آداب زیارت کې په واضح الفاظ سره مسله لیکلي ده. دویم نمبر مولوی صاحب وضاحت نمبر 1 د قبر خواته د حاضرۍ په دوران کې د شفاعت درخواست کول یعنی د استشفاء د قبر نو کوم چې مونږ ویلا دا مونږ مستحب مستحسن ګڼو، فرض واجب یا سنت نه ګڼو، ضروري نه ګڼو. دویم وضاحت نبی علیہ السلام ته د لری نه غیبانه چغې وهل اوازونه کول برابر خبره ده که قبل الوفات یعنی دنیوي ظاهري ژوند کې یا بعد الوفات یعنی برزخي ژوند کې په دې عقیده چې هغوی عادتا اوري دا مونږ شرک ګڼو. په دې باندې زمونږ هغه یوه مناظره هم شوې ده په ریکارډ باندې. نمبر 3 مونږ مشکل کشا او حاجت روا صرف یو الله ګڼو، لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر لورتلل او مرادونه او حاجتونه ته غوښتل چې ما دا زما مدد وکا یا ما وبخا یا دا قسمه سوالونه کول دا مونږ شرک ګڼو، لہذا چې بیا دغه قسمه دلایل پیش کولو ضرورت بني. وضاحت نمبر 4 رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دنیوي ظاهري ژوند کې هم څوک راغلي او د دعا او د شفاعت درخواست یې کړی، نبی علیه السلام د هغوی دپاره د الله نه دعا غوښتلې ده. څنګه چې په ګڼو حدیثو کې ردی ذکر راغله د قرآن مجید کې ذکر دی، حکم دی باقاعده او دا شرک نه دی. نو دغسې د هغوی قبر مبارک ته د حاضرۍ دوران کې د شفاعت او د مغفرت درخواست کول هم شرک نه دی. وضاحت نمبر 5 نبی علیہ السلام ته د دعا درخواست کول چې تاسو زما دپاره د الله نه وغواړئ دا جدا امر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې څوک راغلي د الله پیغمبر ما دپاره د الله نه بخښنه وغواړه یا روزي مبارکې ته راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما دپاره د الله نه وغواړه دا جدا خبره ده. دویم او د نبی علیه السلام نه غوښتل چې ته زما مغفرت وکړه یا پلان کې حاجت مې پوره کړه دا جدا امر دی. اول جایز دی او ثاني شرک دی، لہذا دواړه ګډوډول نه دي پکار. شپږم نمبر د استدلال لپاره زم چې کوم آیات وایم ان شاء الله ورځ زبر استدلال لپاره مسلم حضرات پیش کوم چې زمونږ استاد په منځ کې مسلمي دا به په تاسو باندې ملازم وي چې کوم یو آیات پیش کوئ د هغې د لاندې به یو مسلم مفسر ښایي چې د استدلال کړی دی، ځکه هغه به نه کوو چې دعوه یو څیز وي او دلیل پې بل سره راوړو. دویم نمبر ما دعوه چونکې ذکر لله زه به بیا خلاصه ویم چې د رسول الله صلی قبر مبارک روزي مبارک ته د حاضرۍ دوران کې څنګه چې سلام عرض کول دا مستحب دي، سلام عرض کول مسنون دي، دغسې د شفاعت درخواست کول دا ورسره مستحسن او مستحب دي، جایز ورته وایو مونږ او ټولو فقهاو لیکلي. زه به په هغې د ځان نه استدلال نه کوم. اول نمبر دا زما سره قرآن مجید دی، پاره نمبر 5 سورة النساء آیت نمبر 64 دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم او کله چې دیو په خپل ځانونو باندې ظلم کړو
جاءو راغلی وی دیوتا تفستغفر الله بخنه غختلی وی د الله تعالی نم واستغفر لهم الرسول بخنه غختی وی دیو د پاره رسول ته راغلی وی ورته زمونږ د پاره د الله نه بخنه وغواړه لوجد الله تواب الرحیم نو خامخا به منتبه وی الله تعالی توبه قبلون کې رحم کوونکې مولوی صاحب دا زمونږ استاد سند د بنیاد دردارلوم دیوبند بانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتي رحم الله دی وی که څوک دا آیات د دنیا سره خاص کوي دا د قرآن د نص د صرف د دنیایي ظاهري ژوند سره خاص کوي روزي مبارکې خواته راتلل او درخواست کول د دین هغه مستثنا کوي وای دا د قرآن د نص نه انکار کوي وایو رسپه نمبر 5253 ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤک क्योंकि इसमें किसी की तखसीस नहीं आपके हमासर हो या बात की उम्मती हो د صحابو سره خاص نه لږ صحابي برازي دعا درخواست وکي بلکې رستدي خلک هم روزي مبارک تراتله شي دعا درخواست کول شي اور تخصیص हो तो क्यों क्यों कि तखसीस भी न वली आपका वजूद तरबियत तमाम उम्मत के लिए ऐसा एकसा रहमत है कि पिछली उम्मतियों का आपकी खिदमत में आना और इस्तिग़फ़ार करना और कराना जब ही मुतसव्वर है कि आप कब्र में जिंदा हो और अगर अहले असर के साथ ही फजीलत महसूस थी तो आयत अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम कि दोनों जुमले जुदा जुदा आपके हद पर ऐसे तरह दलालत करते कि इंशाल्लाह कुरान के मानने वालों को तो गुंजाइश इनकार नहीं रहती मौलाना नानूती से हुज्जतुल इस्लाम फरमाई द कुरान द मनून को द पारा द इनकार हिस्सा अगर गुंजाइश निश्तरे دویم नंबर मौलवी से जब इस्तिलाल पेश कोमा मख की خو صرف یو قاعده ستاسو مخې ته راولمه دا تقریبا چې تمام علماء کرامو کړی دی او دا قاعده تمام اصولیونو لیکلې ده زه به د علامه کوثري او د امام عابد سیندي رحمه الله په حوالې سره دلته ذکر کړم ما د قرآن مجید آیات ولوستو د هغې د لاندې ټولو دا لیکلي دي وترك المطلق على اطلاقه مما اتفق عليه اهل الحق والتقييد لا يكون الا بحجه مطلق به په خپل اطلاق باندې جاری کول شي په دې باندې اتفاق دی د اصولیینو د تمام اهل حق او مطلق چې دی هغه مقید کول چېرې دا د دنیا سره دنیایي ظاهري ژوند سره خاص و وروسته برزخ سره نه دی وایي دا دلیل غواړي قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل هم دغسې غواړي څنګه چې مونږ پیش کړی دی لهذا د دې خیال ساته یو ما ابي حیات پیش کړی استدلال لپاره دویم نمبر معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان د دې جلد نمبر دی مولوی صاحب 2 صفحه نمبر د 517 ये आयत अगरचे खास वाक़े मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई है लेकिन उसके अल्फाज से एक आम ज़ाबिता निकला है कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाए और आप इसके लिए दुआई मग़फ़िरत कर दे उसकी मग़फ़िरत ज़रूर हो जाएंगी और आन वसल्लम की खिदमत में हाजिरी जैसे आपकी दुनियावी हयात के ज़माने में हो सकते थे इस तरह आज बेरोज़ यकदस पर हाजिरी से हुक्म है वलदीन ज़ाबिता मालूम मशो नबी खिदमत हाजिर और दुआ द मग़फ़िरत दरख्वास्त हो कि नबी मग़फ़िरत दुआ हो कि मग़फ़िरत बे अल्लाह कई और नबी सलाम पर खिदमत की हाजिरी संग च पर दुनियावी ज़ाहिरी ژوند کې وا تک کسینه نم روزي مبارک تو ورتلل دا کیږي مولوی صاحب کې د تاسو شرک وای مفتی شفیع صاحب رحم الله تسوي واضح کوي دریم نمبر مولوی صاحب دا یو بل دیو بندې په شو اله سنن جل نمبر 10 صفحه نمبر 458 में دقه पेश के ولو انهم اذ ظلموا انفسهم ووجه الاستدلال بانه صلى الله عليه وسلم حي في قبره بعد موته كما في الحديث الانبياء الى اخره بيوي فثبت ان حكم الايه باق بعد وفاته صلى تفصیلی دلایل راوړي وي ثابت شو چې بهش که حکم د دې باقی د رستر وفات د نبی علیہ السلام فينبغي لمن ظلم نفسه ان يزور قبره ويستغفر الله عنده ويستغفر له الرسول پس پکار دی چې چا په خپل ځان باندې ظلم کړي چې زیارت وکړي د قبر د رسول الله سلام او بخنه وغواړي د الله نه او بخنه وغواړي دغه لپاره رسول دا علامه عثماني لیکي زمونږ استادو د نیکۍ حیثیت لري نن به خپل نیکه د خپل پلار روحاني نه انکار نه کوو مولوی صاحب دا زما سره مولانا رشید احمد صاحب دی احسن الفتاوا مولوی صاحب د دې صفحه نمبر 561 دا دیم لیکي د قیات نه فثبت ان حکم الآیات باق بعد وفاته صلی الله علیه وسلم فينبغي لمن ظلم نفسه ان يزور قبره ويستغفر الله عنده فاستغفر لهم الرسول اور د قیات نه به استدلال کوي دا مولوی صاحب زما سره تفسیر قرطبی دی تقریبا تمام مفسرین څومره چې سلف دي څومره چې زمونږ اکابر دي مولوی صاحب هغه ټول واقع د عربي ردی د لاندې نقل کړي د آیات بغیر څه قسمه نکیر نه او بیا دغه نه استدلال کوي ولو انهم ظلموا پاغي باندې روایت راوړي دا تفسیر قرطبی دی د دې جلد نمبر 6 دی مولوی صاحب صفحه 4 نمبر 439 دیم دغه نه استدلال کوي دغه رنګ مولوی صاحب تفسیر د بحر المحیط جلد 3 صفحه 296 میں استدلال کوي شعب الایمان کې مدقه آیات راوړي امام بیهقی مشهور محدث صفحه نمبر
1517 په دغه کې استدلال کوي. همدغه رنګ مولوي صاحب شفاء السقام امام مالک رحم الله نه استدلال نقل کوي. صفحه نمبر 214 امام مالک رحم الله د آیات نقل کور دین استدلال مولوي صاحب د زما سره وفاء الوفا جلد 4 صفحه نمبر 215 هم د دغه آیات نه د هغه زماني محدث دغه زماني مفسر ورنه استدلال کوي. همدغه رنګ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مفتي صاحب ته خو زه اولنۍ خبره دا کوم چې تاسو چې کومه دعوه پیش کړه په دعوه کې مو ډایرکټ د موضوع دپاره د محمول د ثبوت په ځای باندې تاسو ولا حکم ثابت کړه. حالانکې دا ستاسو دا کتاب دی دا ساجد نقشبندي صاحب لیکلی دی او ستاسو کومه مناظره شوې وه په کرامات اختیاري او غیر اختیاري باندې دې کې تاسو اول موضوع محمول له ثابت کړی دی. مسله خو دلته کې ستاسو په دغه باندې د په انکار باندې ده نو محمول مو موضوع نه نفي کړی دی او لاندې مو بیا حکم لګولی دی او دلته تاسو تداخل وکړو د موضوع د محمول د موضوع د ثبوت په ځای باندې تاسو حکم ثابت کړو د موضوع دپاره. دا د علم المناظرې په رو سره صحیح خبره نه ده. اولنۍ خبره دا ده چې تاسو دا خبره وکړه چې مونږ د نبي صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې د شفاعت درخواست مستحسن او مستحب ګڼو. دا زما سره خلاصه کیدانی ده. دا د فقه یو کتاب دی. دې کې په صفحه نمبر 4 کې دی لیکلي والمستحب مستحب دې ته ویل کېږي ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم مرة وترکه اخرى وما احبه السلف. مستحب دې ته ویل کېږي چې هغه نبي صلی الله علیه وسلم یو ځل کړی او بل ځل یې پرېښودلی او سلفو دا محبوب ګرځولی. نو ته به ما د یو ځل دا قول د الله د نبي نه وښیې او انشاءالله زما په دعوه کې به هم دا خبرې چې د الله د نبي نه دا ثابت نه دي د صحابه کرامو نه ثابت نه دي د قرآن نه صراحتا ثابت نه دي چې لفظ د استشفای د عند قبر النبي تذکرې او د هغې سره د شفاعت ثبوت د الله د نبي دپاره شوی دا انشاءالله العزیز دا زما دعوه ده د اول نه تر اخرې پورې به زه دا وایم دا ما د ثابت نه کوي انشاءالله. د هغې نه بعد زه بله خبره دا کوم ستا ډېرې خبرې هغه په خپل ځای باندې لاړې خو زه یو تپوس کوم. دې مولانا صاحب دا کتاب لیکلی دی او ستاسو به ورسره ملګرتیا تعاون به ځکه چې ستاسو دغه یې ورسره لیکلی از افاده ستاسو د طرفه چې دی د دې یو قسم توثیق دی په دې باندې. دې کې دې لیکلي دي اول لیکلي استمداد د استمداد په اقسامو کې بیا لیکلي توسل د توسل په اقسامو کې بیا لیکلي استشفا. ګویا استمداد مقسم دی یو قسم استشفا بلې توسل دی. بیا چې بزرګانو د توسل د قسم د لاندې تا استشفا دی راویسته نو ګوره دا یاد ساته د یو مقسم د اقسام په خپل مابین کې د یو بل سره تضادي. استمداد مقسم و اقسامو کې تضاد پکارو او تا بیا قسیم د شی دا د قسم د شی وګرځو چې کله دی دا توسل د لاندې استشفا راویسته. د دې جواب به علمي جواب وکړي. یوه خبره دا ده په دې کې دا خبره وکړله شوه چې دا استشفا د توسل قسم دی او دا نور الحسن شاه بخاري صاحب ستاسو مشر دی توحید اور شرک کی حقیقت دی کتاب کې دی لیکي وای بزرگانو یہ توسل شفاعت کی قسم ہے. دې دا شفاعت مقسم ګرځي توسل ولا قسم ګرځي او دلته کې دا مولانا صاحب لګېدلی دی د توسل مقسم ګرځول شفاعت ولا قسم ګرځول. اوس بلې خبرې ته وکړې د دې دواړو نه یو خبره دا معلومه شوه چې تاسو توسل استشفا په منځ کې قول د ترادف کوئ. د دې نه دا خبره معلومه شوه. حالن کې په دې کتاب کې دا شیخ سرفراز صفدر صاحب په تسکین الصدور کې دی په دې صفحه کې لیکي وای بزرگانو شفاعت کی درخواست قبر کی قریب ہونی چاہیے او بیا لیکي توسل چې هغې دپاره قبر کې پاس حاضری کی تخصیص کی کوئی وجہ نه. په توسل کې بزرگانو دا ضروري نه ده چې قبر خواله به ځي هغه بعید نه هم کولی شي قریب نه هم کولی شي او په دې ځای کې تاسو دا دواړه یو شی ومنو. نو زه اوس تاسو ته دا وایم دا استشفا د بعید نه ته په دې کې قایل کېږي که نه قایل کېږي ولې توسل خو به ته د بعید نه قایلې. د دې خبرو جواب به راکړي. د هغې نه بعد زه بله خبره دا کوم چې ته وې چې شیخ قاسم نانوتي صاحب د دغې آیت نه استدلال کړی. زه خو اولنۍ خبره دا کوم دا زما سره د شیخ قاسم نانوتي صاحب کتاب دی آب حیات په دې کې دی لیکي رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات دنیاوی علی الاتصال اب تک برابر مستمر ہے اس میں انقطاع تبدل و تغییر جیسی حیات دنیاوی سے حیات برزخی ہو جانا واقع نہیں ہوا. دا په دې کتاب کې شیخ قاسم نانوتي صاحب دا لیکلي دی. خو ګوره په دې کتاب کې تا چې دی به ما ته په پېښور په مناظره کې د دې نه د فتوه پیش کوله چې په دې کې د په ده باندې فتوه ورکړې ده چې په دې سړي پسې مونځ نه کېږي. زه وایم ده ویلي دي چې څوک حیات دغه چې دی حیات برزخي نه مني په هغه پسې مونځ نه کېږي. نو په دې ځای کې خو تا په هغه باندې فتوه ولګوله په حیات النبي کې تا د هغه موقف وانخېسته. په حیات النبي کې ستا فتوه کې شیخ سرفراز صفدر د هغې په فتوه کې شیخ قاسم نانوتوي صاحب راغی او دلته ته اوس ځان استدلال کې
یو خبره ده دا زما سره د شیخ قاسم نانوتي صاحب عجوبه 40 دی په دې کې دی لیکي شهید اس بدن سے زندہ نہیں شہید ددی بدن سر ژوندی نه دی او بیا ورته لیکي ها جنت میں ان کو دوسرا بدن مل جاتا ہے دا شیخ قاسم نانوتي صاحب دلته دا خبره به صبر دی کتاب د المسلک المنصور 66 کې دی لیکي معتزله وغیرہ باطل فرقوں نے جسم عنصری سے اس طرح جو استدلال کیے دی جسم عنصری دغه په جسم عنصری نه جسم مثالی دی ولګیدو وای د معتزله موقف دا دی چې هغه جسم مثالی مني نو ګویا چې ستا شیخ سرفراز صفدر په شیخ قاسم نانوتي صاحب باندې فتوا ولګوله چې دی په دې مقام کې معتزلی دی او په دې کتاب کې دا تحقیق المتین د ستاسو مولانا محمد امین صاحب دی په دې کې دی لیکي وای بزرگانو یہ عقیدہ ان منکرین حیات معتزله کا واضح طور پر قرآن و حدیث کے خلاف ہے د شهید جسم ته میت ویل او شهید چې دی دغه دپاره جسم مثالی منل دا د معتزله موقف دی نو زه هم په دې ځای کې تاسو لګېدلی ستا شیخ سرفراز صفدر صاحب هم او ستا د تحقیق المتین والا هم د څه کړي دي شیخ قاسم نانوتي صاحب ته معتزلي ویلی دی د قرآن نه ورته منکر ویلی دی نو که په یو ځای کې تر استدلال کې بل ځای نه مني نو دا کومه فلسفه ده دا کومه فلسفه ده د هغې نه بعد زه دا خبره کوم زما د جانبه جواب دعوه واخله زه جواب دعوه کوم په قضیه حملیې کې د صالبې سره او بیا په تصریح د کیفیت النسبت کې زه مراد مطلقه اخلم مطلقه عامه اخلم په مقابله د څه کې د دایمي کې چې کله ستاسو ثبوت چې دی هغه په طریقې د دوام شي هم دنیا کې هم برزخ کې هم آخرت کې نو زه د دې په عوض کې په مقابله کې مطلقه عامه او یا وقتیه مطلقې سره دا خبره کوم زه ګوره زه نفي کوم فی البرزخ د استشفاء من النبي او د هر دفن شدنه که قریب او که بعید وي او بیا دا وایم په عربی کې الاستشفاع ليس بثابت في البرزخ من المدفون سواء عند القبر ام لا بیا زما د طرفه چې د موقف به دا راشي چې ذکر د استشفاع عند قبر النبي من النبي صلی الله علیه وسلم دا ثابت نه دی نه د قرآن نه نه د حدیث نه نه د صحابه کرامو د اقوال نه او نه د امام ابو حنیفه رحمه الله نه او دا د استدلال دپاره څلور مضبوط طرق دی د دې نه انشاءالله ما ته ثابت کا په هغه ټیم به مې در سره منلی او انشاءالله العزیز زما دا یقین او اعتماد دی چې دا به راته ثابت نه کړي دا به یاد ساتي اوس زما د جانبه حکم واوره یو حکم منطقي دی حکم منطقي څه ته ویلی کېږي اسناد امر الی امر آخر ایجابا او سلبا زه په دې ځای کې استشفاء چې دی دا د نبي نه فی البرزخ نفي کوم نو زه د حکم سلبي قایل یم بیا که چېرته حکم اصولي وی خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین مکلفین بالاقتضاء والتخیر په دغه ځای کې داسې خطاب د الله د جانبه صراحتا نشته البته تضمنا اشارتا زه به ثابتوم انشاءالله او هر چې د فقهاو په عبارت سره د هغې کې زه داسې ویم باقوال الفقهاء والعلماء من السلف والماخوذ من العرب من العلماء العرب والديوبند هغه داسې چې الاستشفاء والسؤال من المدفون شرکون دا الفاظ چې دي دا به انشاءالله زه به د علماو نه ثابت کم د هغې نه بعد زه دا خبره کوم چې تا چې کوم آیت کریمه وي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله باغی باندې چې دی تا د شیخ قاسم نانوتي صاحب قول پیش کو ما شیخ قاسم نانوتي صاحب ته تا په جسم مثالي کې معتزلي ویلی دی تا ورته چې دی هغې شهید دپاره چې کله هغې د جسم د میت قول وکړو تا ورته معتزلي د قرآن نه درته منکر وي او عذاب قبر مناظره کې تا ویلي جسم مثالي منل دا د معتزلو قول دی دا د منکرین حدیث قول دی دا د قادیانیانو قول دی نو تا چې شیخ قاسم صاحب ته داسې داسې القابات ورکړه اوس دې څنګه استدلال نیسي او پاتې شه مفتي شفیع رحمه الله هغه د دې آیت د لاندې لیکلي ثم یمیتکم ثم یحییکم د دې نه هغې مراد د دنیا ژوند او د قیامت ژوند اخیستی دی او په دغه ځای کې ستاسو قول دا دی چې څوک د دنیا ژوند دې نه مراد اخلي او دارنګې د آخرت ژوند مراد اخلي او د برزخ ژوند مراد نه اخلي دی د عذاب قبر نه منکر دی نو مفتي شفیع رحمه الله ستا په نسبت باندې د عذاب قبر نه منکر دی او دغه شان دا نور علما دې پیش کړل د هغې په عوض کې به درته زه نور حواله جات خیم خو زه دا ویم د قرآن حدیث د صحابه او د امام ابو حنیفه رحمه الله نه دا مسله نه ده ثابته او انشاءالله زه به ثابت کم چې علماو دې ته شرک ویلی دی ولو انهم اذ ظلموا د آیت چې دی وي د آیت باره کې زما خبره واخله ولو انهم اذ ظلموا ته دا آیت عام دی زم بالفرض که دا آیت عام شي دا مقدم نو دا ورپسې آیت به عامي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم که دغه آیت د عام واخیستو نو اوس ته وایي چې زما استاد مناظرې فیصله به خلک عوام به چې دی نو په میډیا باندې کوي نو تا فیصله د الله په نبي په قول باندې ونه کړه یا خو به دا وې تا فیصله چې دی په الله په نبي باندې ونه کړه او فیصله د الله نبي ته ونه سپارله یا به دا وې چې دا مخکې آیت عام نه دی او یا به دا وې چې زمانه نعوذ بالله کفر صادر شو ولې فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم دا ورپسې آیت به بیا عام منې که چېرته ورپسې آیت عام نه منې دا تالی باطل مقدم مثل د دې نه مخکې وګورئ بل دلته لفظ جاؤوک راغلی جاؤ قبرک نه دی راغلی بل ګوره د ثبوت د استشفاء عند قبر النبي دپاره په دې آیت کې رایحه هم نشته رایحه
بوی پکې هم نشته د ثبوت دپاره. بل زه دا خبره کوم تا چې د دې نه کم استدلال وکړو، د استدلال دپاره 4 طرق دي. په 4 طرقو کې ستا کم یو د استدلال طریقه د مراده ده، په دې ځای کې د هغې وضاحت به وکړي. بله خبره زما دا ده که چېرته دا آیت عام شي، دا مقدم شو، د سورې حجرات هغه آیتونه به هم عام شي چې ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کم خلک چې ای نبي ګوره د نبي صلی الله علیه وسلم قبر مبارک د بیبي عایشې هغه کمره ده. الحمد لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. د وحدان صاحب عادت دا وي هره مناظره کې د خپل موضوع نه په هره مناظره کې تېښته کوي، نه خو د دعوې پته لګي نه د دلیل پته لګي. د ده زموږ سره مناظره شوې وه په یاد روح باندې، هلته نسمت المؤمن په هغې کې لګیا و، حیات النبي باندې نسمت المؤمن کې لګیا و، حیات النبي ته نه راتلو. نن چې استشفا ته رالو د حیات النبي ته منډې وایي، عذاب قبر ته منډې وایي. حیات الشهدا ته چې کوم عنوان دی هغې ته راشه، هسې ګډوډو خبرو به ځان نه خلاصوي. دویم نمبر ونی صاحب د ټایم به لږ ودرېږه، جوابیدا به هم لږ راولېږه، ټایم به یې صاحب ووایي نه لږ ودرېږه. دویم نمبر مولوي صاحب دا ټول بحث به خلک اوري، پلانکي دا لیکلي پلانکي دا لیکلي، د تضادات هغه تضاد هغه ټیبونه په دې باندې مزه یې کوو. انشاءالله ولې چې وخت راشي دغه هم درته یو ځل نه 3-4 پیرې ښودلي هم دي چې ستاسو دا ټول ګپ شپ په دې وخت کې د کتابونو وضاحت چې کې خپل دلایلو ټیبونه ځي. راشه اصل مسلې ته په واضح الفاظو کې تعالی ما درکړه چې د رسول الله صم قبر ته د حاضرۍ په وخت کې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. فقهای امت، اکابرین امت، علماء دیوبند ټولو په خپلو کتابونو لیکلي ده. په دې کې په کوم ټکي ته نه پوهېږي ووایي زه درته وضاحت وکړم. د جواب یې دا ورکړی چې شفاع من النبي عند قبر النبي ثابت نه ده. د قرآن او حدیث د فقهای کرام حکم دې ته علماو شرک ویلی دی. ګوره ما د استحباب حکم ولګو در شرک پکار دا چې اوس یو قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل راوړي چې د نبي سم قبر ته ورتلل د لرې نه خبره نه. ما مخکې واضح کړله تنقیحات او دعوه مې منقحه کړله چې لرې نږدې خبره زما اوس ته نه ده عند القبر، بلکې موضوع دریم نمبر شرط لیکلی شو چې د موضوع نه به خروج شکست ګڼلی شي. نو هغې له به راځو زه به ستا دلایل وزګوره به مولوي صاحب. یو دویم نمبر ویره خلاصه کیداني لیکل ته ټول عمر د دغه خلاصه کیداني او د دغه ابتدایي کتابونه نه راوځي، لږ دا شامي هم راوړه بلکې خلاصه کیداني ولم لیکل خو عبارت دې پوره نقل نه کړو. دا د مستحب تعریف کوي چې دغه هم دی ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم ورته وکړه. دویم ما احبه السلف، اگر چې دا سلفو خوښ کړي وي یو کار سلفو خوښ کړی دغه مستحب دی، دا شامي دی، زما استاد مذهب مسلم کتاب دی. یو خبره راخلي بله پرېږدي بیا ما ته وایي د نبي علیه السلام نه بخیر ظالمو قرآن مې پیش کړو، لږ صبر وکړه حدیثو به مې انشاءالله ولې تا ته انبار لګوم اوسو هغه به مو ګورې. دویم وایي چې نبي علیه السلام پخپله کړی، نبي علیه السلام پخپله خپل قبر ته خو نشي راتللی، البته د رسول الله صلی الله علیه حدیثونه به زه تا ته ښیم چې دې نه ثابتېږي په دې طریقې سره مخکې به ځو. بیا دې لاړو استمداد او استشفا دې کې تضاد دی، هغه کې مولوي صاحب ګوره هغه ستا کتابونه هم لیکلی دی چې ترادف دی که تضاد دی، خو هغې ته نه ځو هلته هغه الفاظو کې نه انخلو اصل راځو. زما ستا بحث نه په استمداد کې دی، زما ستا بحث نه د توسل کې دی، زما ستا بحث په هغې خاص صورت کې دی چې هغه استشفاء عند قبر نبي صلی الله علیه وسلم دی، لہذا حق صورت راواخله په هغې کې بحث کوو. د بیا ډېر ښه جواب وکړو. وایي نانوتي صاحب رحم الله اصل موضوع نه تېښته وکړله، وایي تا ورته هغه ځای کې کافر ویل، هغه ځای کې نعوذ بالله نعوذ بالله تا ورته په خپلو کتابونو کې قادیانیانو سره تشبیه ورکړې نه دی. حق جلد 175 زه پیش کولی شم خو وخت په هغې باندې نه ځای کوم د فضولیاتو پسې مین خلا. دویم نمبر قاسم نانوتي رحم الله الحمدلله زموږ مشر دی، تر هغه عبارتونه چې د موضوع سره تعلق نه سي د دې ځای کې مه راچوه چې کوم په استشفا په عنوان تا ته د قاسم نانوتي عبارت معلومي میدان ته راوړه چې په هغې باندې بحث وکړو. اخوا دې خوا مزه بیا د دې نه پس دی رالی وای مفتی شبیر رحم الله ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم په دې ځای کې وایي تا ورته عذاب قبر منکر ویل. هلکه دا موضوع شسته شروع ده، قسم دی خپل خلک به په تا پسې خاندي چې دا ته څه شی وی. ولو انهم ظلموا باندې بیا بحث کړو لړو هغه ځای کې ته بسترې په سر تلله. بیا وایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک او دا دواړه به یو ځای کې نو بیا به مولوي صاحب دا دوه حکمونه جدا جدا دي، یو عام دی بل خاص دی، دواړه یو ځای کول آیاتونه چونکې دواړه حکمونه جدا جدا دي بیا هغه یو ځای کول د یو په بنیاد باندې د بل نه انکار کول دا خالص دجل دی، د هغې نه کار مه اخله. بیا وایي جاؤک دی جا جاؤ قبرک نه دی. ای مولوي صاحب دا رسول الله صم په خپل قبر مبارک کې نه دی پروت، تا خو بیا د حیات النبي هغه مناظرې له راغلې چې په روزه مبارکه کې چې کوم جسد مبارک دفن دی دغې ته نبي نه وی، بیا د هغې نه انکار کوې که څنګه تیر کې هم چې کتابونه پیش کړي. بهرحال مولوي صاحب په بوسو کې اوبه بوتلې دغه به خلک وایي په دوو کتابونو راغی. درېیم ما یې له سنن پیش کړو، هغې
हजम को। असल फतावा में पेश कर तफसीर कुर्तुबी बहरी मुहित शोबुल ईमान शिफा उस्सिकाम के इमाम मालिक रहमहुल्लाह में पेश कहूँ कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह शिफा उस्सिकाम हदीस सफ़ा नंबर 206 दगा आयात नकल के दागी दलांदी इस्तिलाल के वलो अन्नहुम यज़लमून अनफुसहुम इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाई दी नबी सल्लल्लाहु कबर मुबारक तरतल शफात दरखास्त कोल मुराद दी दा मौली जब जमा सरा लसा युलसम नंबर नशर तीब जमुंग उस्ताद टूल रूहानी निका दा पखबल किताब मुशरिक खूब और तने में कला हदीस सफ़ा नंबर 242 43 दा दक्का से वाज़ी इबारत पेश के मौली जब सब मन लगा दे से लिखी अगर इबारत नकल की पूरा तफसीली रिवायत दुरुस्त वैसे पेश के मौला अन्नहुम यज़लमून को समझाओ कि बस्तगफिरुल्लाह इला आखिरी भी हुई और इसमें आपके पास अपनी गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करता हूँ और अपने रब के हुजूर में आपके वसीले से शफात चाहता हूँ आया हूँ। फिर 2 शेर पढ़े और इनमें मोहम्मद बिन हर्ब के वफात 228 हिजरी में हुए अवैदा ज़माना चले तो खैरुल कुरून दा और खैरुल कुरून का ज़माना था और किसे से इस वक्त नकीर मनकुल नहीं पस हुज्जत हो गया मा मुस्ताब लिखले वो शामी ने मिदर तपेश खला खुलासा की दानी न रौजा आगे मख की इबारत दे प्रे खो निमनी मुखरी खैरुल फतावा रदा द चार सनन चिस्ता सर द विफाकुल मदारिस दर सर द खैरुल फतावा जिले सफ़ा नंबर 157 की देम लिखी नबी अलैहि वसल्लम कबर ख्वा तरातल दगा आयत में इस्तिलाल के मौली से वो दगा रंगे फजाइल हज तबलीगी जमात वाला दाखुलक बुआजी अल्फाज सरवावरा दिल्ली की सफ़ा नंबर 136 दक आयत नकल की सलाम के बाद अल्लाह जल्ल शानहू से हुजूर सल्लम के वसीले से दुआ करी और हुजूर सल्लम से शफात की दरख्वास्त करी जुमहूर उलमा उसकी जवाज़ के कायल है और बिया अमदक आयत नकल की वला अन्नहुम यज़लमून अनफुसहुम जाऊ के फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिर रसूल दक आयत ना शेखुल हदीस से रहमहुल्लाह इस्तिलाल के हुआ है मुशरिक नऊज़ बिल्लाह न पूछ दलो स्तासुन बनवी नवी तरीके इस दकई दगा रंगे मुगनी ली इब्न खुदामा दा ए तहरीराती हदीस खपल निकन कन इनकार के तहरीराती हदीस अकम दक आयत ने दक आयत दलान दी दगा रिवायत राउडी इस्तिलाल और न कई नन उआया अखपल निका खपल जान के सनद बिखी बातिले खत्मे खुटिक दा के नए बातिले नए खत्मे बेनना मसला तस्लीम के जद मकवा दा मुगनी अल मुगनी ली इब्न खुदामा हदीस सफ़ा नंबर 213 दा जिल नंबर 5 दे देम दक आयत नकल के वलो अन्नहुम यज़लमून अनफुसहुम जाऊ के फस्तगफिरुल्लाह इला आखिरी बेवी व अगर कसरा गए नबी सम खबर तब खैरुल कुरून के वरते वक़द जितुक मुस्तगफिरन लिज़म्बी मुस्तशफियान बिक इला रब्बी शफात दरखास्त है रसूल सम द खबर पखवा के वो दा मौली जब जमा सरश पाड़ा सम नंबर महकुत तकौल महकुत तकौल ददी मौली से वो अल्लामा सिंधी रहमहुल्लाह पर 124 बांधी दक आयत राउडी वो कुशवरता वलो अन्नहुम यज़लमून अनफुसहुम जाऊ के अस्तगफिरुल्लाह बे वही बल फुक़हा उल मज़ाहिब हत्ता अल हनाबिलता अला शुमूल अल आयत लिमा बाद अल मौत वल अंबिया मक्की में कायदा जिक्र लला तवाब रहीमानुस बिमा क़ब्ल अल मौत तखसीस बिदून हुज्जत अन हवा देवे सुख ची दुनिया सर दी तखसीस को इधर खपल ख्वाहिशात न कई तो शरीयत दी कायदे लान दिन के बेत कायदे नकल कई व तर्कुल मुतलक अला इतलाक मिम्मा इत्तफaq अली अहलुल हक़ व तक़ीद ला यकुन इल्ला व इधर दी पउमुम बांदी अहले हक़ मुत्तफिक दी वहदान से वो और बेवी वला हुज्जत होना तकल सुख चरा मुक़य्यद के दुनिया ज़ाहिरी जुन सर पदिबन हिज दलील निश्ते बल फुक़हा उल मज़ाहिब हत्ता अल हनाबिला बल्कि फुक़हा तमाम मज़ाहिब हत्ता हनाबिला आश अला शुमूल अगुई दा आयत आम गन ले वली वल अंबिया व अहयान फी क़ुबूरिहिम युसल्लून दा वाले मौली से जमा सरा तफसीर उन नसबी द दी जिल नंबर दे मौली से बहुत एक को सफ़ा नंबर 367 दा दे मोई वलो अन्नहुम यज़लमून अनफुसहुम दे दलान दी वही अगर ताबीर आ गए वे वे खबर ख्वात वक़द ज़लमतु नफ्सी वजितुक अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़म्बी फस्तगफिर ली मिन रब्बी फनूदिय मिन क़ब्री क़द गुफ़िर लक आवाज़ और तरह अल्लाह रब्बी ज़ुल जलाल ता तबखना दार कुरान मजीद आयत दागे दलान दी माता तकम अस शपाड़स मुफस्सिरीन पेश लला अकाबिरीन देवबंद में पेश लदा दागे मखकिब दिस सोक में न पेश कले चा सिर्फ जमुंगे युतासु दमनई ता तजमा चैलेंज दे दी आयत दलान दी यो तगस मुफस्सिर पेश के मुसल्लमी आसे को तौबतो बनराली च अगीदा लिखलीवी च रसूलुल्लाह सम खबर मुबारक तरतल शफात दरखास्त कोल च जमान पर अल्लाह ने शफात हुआ दा शेख दे चैलेंज दे जमा तर मुसल्लम मजरात की हुआ दोम नंबर जरा जम अहदीस तो वहदान से वीलू वेल अहदीस पेश कर जमा सरा अबू दाऊद शरीफ जिल नंबर 1 दे 286 सीधा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई अन अबी हुरैरा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैहि इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूह हत्ता अरुद अलैहि सलाम जमा खबर मुबारक तसुक राजी सलाम मुगिजौत सलाम जवाब और को दावल अस्तासुर पंचपीरान मसलकुल्लाह के ब्रिस्तासुर मशर अगली की शेख तोयब साहब पर इस तरह कब्रिस्तान में जाकर सलाम करना दरअसल दुआई मग़फ़िरत है क्योंकि वो सलाम नहीं बल्कि ये सलाम सिर्फ दुआ है बुरा अगर सलाम तेरी दुआ हुएला
अस्सलाम वालेकुम د सपोर्ट हुआ دا هغه طرف نه ورته وعلیکم السلام رسول الله په صحیح مرفوع حدیث کې صفحه نمبر 37 ټیم ودرو چې دی خبرې کوي ښا دا هغه طرف نه ورته جواب هم ملاو شو ګوره د دعا درخواست هم وشو د دعا جواب هم ملاو شو دا د قبر د مرفوع حدیث نه او دا زما سر نشر تیب صفحه نمبر 200 د پرې تلخ هغه نشر تیب صفحه نمبر 200 کې علامه عثماني صاحب رحم الله مولانا شفاعي تنویر رحم الله دغه نقل کوي صفحه نمبر 200 دی کې لګراوړو مولوی صاحب دغه روایت ز په ګڼو سره خو دې سم خدل ته هغه پر एकदम صرف تنوی بابا اوره دغه حدیث نه استدلال کې پستشباب باندې وای اوره دی وی تلخیص مجموعی روایت سے علاوہ فضیلت حیات و اکرام ملائکہ کے برزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاغل ثابت ہوتی ہے اعمال امت کا ملاحظہ فرمانا نماز پڑھنا غذا مناسب اس عالم کے نوش فرمانا سلام کا سننا نزدیک سے خود اور دور سے بذریعہ ملائکہ سلام کا جواب دینا یہ تو دائماً ثابت ہے اور بیا وہی اشعار نقل کی میں قسم کہتا ہوں کہ آپ کے پاس مزار شریف پر کوئی شکست حال دعا کے لیے عرض کرنے کو نہیں پہنچتا مگر اس کی شکستگی کی اصلاح ہو گئی اس طرح سے کہ حیات برزخیہ کی سب آپ نے سن کر دعا فرمائی اور کامیاب ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا وکلا